बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ډیرو قدرمنو محصلینو مخکې موږ او تاسو په لیکچرونو کې د رینل ډیزیز یا د پښتورګو ناروغۍ باندې مفصلې خبرې کړې وي. اوس موږ او تاسو په دې لیکچر کې د یو بل سیستم د ناروغیو په اړه باندې خبرې کوو چې هغه ته موږ او تاسو وایو میل جینیټل سیستم یا د نارینه‌و تناسلي سیستم. تاسو ته معلومات دی ډاکټر صاحبانو چې د نارینه‌و تناسلي سیستم چې دی د ټیسټس څخه جوړ شوی دی یا د هګیو څخه، او دا هګۍ چې دي دوی د یو تعداد ټیوبولونو درلودونکي دي، او پرته د ټیسټس څخه یو تعداد غدوات هم دي چې د ټیوبولونو په شاوخوا کې قرار لري، او پرته د غدواتو نه اخرنی ساختمان د پینس په نوم باندې دی چې دغه ټول درې وړه ساختمانونه سره یوځای کوي. نو د دې په واسطه باندې یو سیستم جوړېږي چې هغې ته میل جینیټل سیستم یا د نارینه‌و تناسلي سیستم وایي. نو میل جینیټل سیستم یا د نارینه‌و تناسلي سیستم چې دی دا د ټیسټس یا د هګیو، همدارنګه د ټیسټیکولر ټیوبولز، دلته ټیسټس شو او دلته ټیسټیکولر ټیوبول، او دریم ساختمان یې چې دا ګلینډز یا غدوات دي، جینیټل ګلینډ. دغه درې ساختمانونه چې سره یوځای شي نو د دې څخه یو سیستم جوړېږي چې هغې ته موږ تاسو میل جینیټل سیستم وایو. ټیسټس، ټیسټیکولر ټیوبولز یا دې ته جینیټل ټیوبولز هم موږ تاسو یا ورته جینیټل ډکټ هم تاسو ویلی شئ، او جینیټل ګلینډ. مخکې د دې نه چې موږ تاسو د ټیسټس په ناروغیو باندې خبرې وکړو، لومړی موږ تاسو په لنډ شکل باندې د میل جینیټل سیستم په اناتوم هیسټالوژي باندې مختصر خبرې کوو. ټیسټس چې دی دوه دانې دي یا دوه هګۍ دي چې یو ته یې رایټ ټیسټس ویل کېږي او بل ته یې لیفټ ټیسټس ویل کېږي. د بیرون څخه د پوستکي په واسطه باندې پوښل شوي دي، او د پوستکي نه داخل طرف ته تاسو لاړ شئ یو پوښ چې د ټیسټس په نښته چې د سکروټوم په نوم باندې یادېږي، او دا سکروټوم چې دی دا د دریو طبقو څخه جوړ دی چې یو ته ټونیکا واجینالیس ویل کېږي، بل ته ټونیکا البوجینا ویل کېږي، او دریم ته ټونیکا واسکولوزا ویل کېږي. بیا دغه ټونیکا البوجینا چې ده په منځ باندې دا ټیسټس په دوه برخو باندې وي چې هغې ته میډیاسټینم ټیسټس ویل کېږي، او دغه میډیاسټینم ټیسټس چې دی داخل طرف ته د هګیو ځي او په هغې کې یو تعداد ټیوبولونه جوړېږي. لومړنی ټیوبول چې په ټیسټس کې دی هغې ته موږ تاسو سیمینیفرس ټیوبول وایو چې ډېر زیات مهم دی. سیمینیفرس ټیوبول هغه ټیوبول دی چې دوی په واسطه باندې د دوی ټیوبول په داخل کې د اپیتیل حجراتو په واسطه باندې یا د جرم سیل په واسطه باندې د سپرماتوجینیزس پروسه چې ډېره زیاته مهمه ده، سپرمونه په هغې کې جوړېږي، هغه د دې په واسطه باندې جوړېږي. سیمینیفرس ټیوبول بیا خپل مواد یو بل ټیوبول ته ورکوي چې هغې ته ټیوبولیریکټ ویل کېږي یا ټي آر باندې به تاسو ټیوبولیریکټ چې دی خپل مواد یو بل ساختمان ته ورکوي چې هغې ته ریټ ټیسټس ویل کېږي. ریټ ټیسټس، ریټ ټیسټس بیا خپل مواد یو بل ساختمان ته ورکوي چې هغې ته بیا موږ تاسو وایو ډاکټس ډاکټس افیرنٹ. ډاکټس افیرنٹ بیا خپل مواد یو بل ډاکټر ته ورکوي چې هغې ته بیا موږ تاسو وایو ډاکټس ایپیډیډمس، چې دا یې ډېر مهم او د ټول نه طولاني ساختمان دی. ډاکټس ایپیډیډمس او ډاکټس ایپیډیډمس چې دی دا بیا یو بل ساختمان سره یوځای کېږي، یو بل ډاکټر سره چې هغې ته ډاکټس
ډیفرنس ویل کیږي او ډاکټرس ډیفرنس چې دی یا ډي ډي ډاکټرس ډیفرنس دا به په بل ساختمان باندې ویل چې هغې ته مونږه ایجاکولیټري ډکټ وایو ایجاکولیټري ډکټ نو تاسو وګورئ چې دغه ټول ډکټونه چې تاسو څخه ښکاره کېږي دا د ټیسټس څخه راوتلي دي او اخیره کې دغه ایجاکولیټري ډکټ او ډکټس ډیفرنس یو ته د غدواتو څخه هم تېرېږي چې وروسته پرې مونږ تاسو خبرې وکړو دغه نارمل ساختمان دی د میل ریپروډکټیو سیستم لومړی زموږ او تاسو د میل ریپروډکټیو سیستم یا خصوصا د ټیسټس لومړنۍ ناروغي وایو چې هغې ته کرپټ آرکیډیزم ویل کېږي یا ځینې کتابونو کې د کرپټ آرچیډیزم هم ویلی شي یا دې ته موږ او تاسو په انګلیسي کې ان ډیسینډینګ ټیسټس ویلی شو ان ډیسینډینګ ټیسټس دا انډیسینډینګ ټیسټس یا کرپټ آرچیډیزم چې دی دا یا د هګیو نه راښکته کېدل د خوسیو نه راښکته کېدل دا په اصل کې یو ولادي تشوش دی ماشوم چې کله په داخلي رحمي ژوند کې تکامل کوي نو په دغه وخت کې د یو تعداد ستونزو د وجې څخه چې اوس په موږ او تاسو خبرې وکړو ټیسټس یا هګۍ چې دا نه راښکته کېږي سکروټوم ته نه راځي او پورته په بطن کې پاتې کېږي یا په نورو ځایونو کې باندې پاتې کېږي نو دې ته موږ تاسو کرپټ آرچیډیزم وایو د خوسیو نه راښکته کېدل دي داسې یو حالت دی چې خوسي په خپل مسیر کې په یو ځای کې باندې پاتې کېږي یا په بطن کې باندې پاتې کېږي یا په انګوینل کانال کې باندې پاتې کېږي یا بل ځای سکروټوم به خالي پروت وي په کاهلو نارینهو خلکو کې 0.2% پیښې د دوی لیدل کېږي او یا فیصده پیښو کې دغه ټیسټس چې په انګوینل کانال یا په انګوینل رنګ کې باندې پاتې کېږي او 15% واقعاتو کې دا په بطن کې باندې پاتې کېږي یا په ګېډه کې او همدارنګه د بدن په نور برخو کې هم پاتې کېدی شي نو په دې سلایډ کې موږ دا وایو چې کرپټ آرچیډیزم یو ولادي ناروغي ده چې په داخلي رحمي ژوند کې د جنین د تکامل په وخت کې ټیسټس یا هګۍ چې دي دا په بطن کې یا په انګوینل کانال کې یا په د بدن په نورو برخو کې باندې پاتې کېږي او سکروټوم ته نه راکوزېږي کوم سببونه دي چې هغه کرپټ آرچیډیزم یا انډیسینډینګ ټیسټس ته زمینه برابروي لومړی میخانیکي عوامل دي میخانیکي عوامل لکه د سپرماټیک کارډ لنډېدل که چیرې سپرماټیک کارډ لنډي نو ټیسټس چې دی لاندې سکروټوم ته نه کوزېږي ځکه چې سپرماټیک کارډ پورې تړلي هګۍ چې دي دا باید په دومره اندازه باندې اوږد وي سپرماټیک کارډ چې سکروټوم په اندازه باندې دا ورسېږي که په ولادي شکل باندې سپرماټیک کارډ لنډ جوړ شوی نو هګۍ بره پاتې کېږي او لاندې نه کوزېږي همدارنګه هغه کانال چې د هغې لارې څخه هګۍ لاندې کوزېږي چې هغې ته موږ تاسو انګوینل کانال ویلې مخکې د هغې تنګوالی دی که چیرې کانال تنګي هغې څخه هګۍ نه تېرېږي او یا دغه کانال چې دی د پریتوان سره نښتې وي پریتوان سره التصاق ولري نو په ټولو حالتو کې ناروغ د میخانیکي عواملو سره مخامخ دی او همدارنګه ټیسټس نه پرېږدي چې لاندې سکروټوم ته انتقال شي دوهم علت د انډیسینډینګ ټیسټس یا د کرپټ آرچیډیزم چې دی ارثي عوامل دي لکه ټرایزومي 13 یا 14مه ټرایزومي چې دې ته موږ تاسو کلینفیلډر سنډروم هم ویلی شو یا ورته موږ تاسو XXY ناروغانو یا همدارنګه موږ تاسو وایي چې په سکروټوم او کریماسټر عضلات چې دي دوی نشونما نه کوي سکروټوم او کریماسټر عضلات هغه عضلات دي چې زموږ تاسو د هګیو یا د ټیسټسونو د سپورټ مسؤلیت په غاړه باندې لري نو دوی چې نشونما ونه کړي د دې سبب ګرځېږي چې ټیسټس پورته پاتې شي او کله کله د هورمونونو د کموالي د وجې څخه یا د هورمونو د نشتون د وجې څخه هم ټیسټس لاندې راښکته کېږي چې دې ته موږ اندروجن کموالی وایو
د انډرسټینډینګ ټیسټس سببونه ډېر ساده دي چې کېدلی شي میخانیکي ستونزې ولري، کېدلی شي ماشوم ارثي ستونزې ولري او کېدلی شي چې هورموني عوامل ولري. که چیرې یو سړی په انډرسټینډینګ ټیسټس باندې مبتلا اوسي او دې خلکو کې د مارفولوژي له نظره موږ تاسو تشریح کړو 80% ناروغانو کې به تاسې وګورئ چې یو طرف ته به دغه انډرسټینډینګ ټیسټس یعنې په 80% ماشومانو کې یوه هګۍ نه راننوتي راکوزه شوي، یو هګۍ کوزه شوي او نور 20% چې په هغوی کېدلی شي دوه اړخیزه اوسي یا بایلاټرل اوسي. 80% مریضانو کې یونیلاټرل یعنې یو هګۍ کوزه شوي یو نه کوزه شوي او په 20% ماشومانو کې که تاسو وګورئ دواړه هګۍ نه راکوزه شوي. که چیرې یو هګۍ راکوزه نه شي د مایکروسکوپیک له نظره موږ او تاسو وګورو چې دا هګۍ په سکروټوم کې چې نه دا کوچنی پاتې کېږي، ځکه چې ښه تکامل نه کوي نو هګۍ به کوچنی وي. بل هغه خپل نرموالی چې دی یا سافټنس هغه د لاس ورکوي او دا هګۍ به کلکه وي او فیبروټیک وایي فیبروزس په کې تشکل کړی، فیبروټیک نسک ورکې تشکل کړی دا به کلکه وي او کوچنی وي. انډرسټینډینګ ټیسټس که د مایکروسکوپیک نظره تاسو وګورئ د مایکروسکوپ لاندې نو په دې کې لومړی دا چې د سپرم د جوړېدو ټیوبولونه چې دي چې سیمینیفرس ټیوبول ورته ویل کېږي دا پکې د منځه ځي. سپرماتوجینیک سیلز یا سیمینیفرس ټیوبولز چې دي په دې سیمینیفرس ټیوبولونو کې هغه جرم سیلز چې دي یا سپرماتوجینیک سیلز چې دي یا جرم سیلز هغه پکې نشونما نه کوي بلکې پکې د منځه ځي نو سپرماتوجینیز به صورت نه نیسي. دوهم ټیوبولونه چې دي دا به یوازې سپرماتوزوا او سپرماتید لري خو پلس فیصد پیښو کې به د سپرماتوجینیزس محرکونه تشویش وي، یعنی سپرماتوزوا به لري سپرماتید به لري خو د سپرماتوجینیزس محرکونه چې دي کوم ځای کې چې سپرمونه جوړېږي او پلس فیصد واقعاتو کې تشخیصي کې یا د لیدلو وړ وي 90% کې به نه لیدل کېږي. درېیمه خبره بین الخلالي مسافه ده یا سټروما ده یا انټرسټیشنز په دوی کې د الیاف او د رګونو مقدار زیاتیږي او موږ وایو چې فیبروواسکولر سټروما پکې زیاته شوې ده او همدارنګه په دې ناروغانو کې یو تعداد نورې حجرې چې د انټرسټیشیل لایډیک سیل په نوم باندې دا ورکې ډېرې متبارزې یا راوتلي یا برجسته به ورکې. دا د مارفولوژي نظره انډرسټینډینګ ټیسټس دغه دي صفتونه دي. په دې شکل کې تاسو څخه ښکاره کېږي دغه پینس دی او لاندې تاسو ښکاره کېږي دا سکروټوم دی چې په دې سکروټوم کې باید هګۍ د پورته څخه راښکته شي. کله داسې کېږي چې دا هګۍ په لاندې ځای کې په تای کې یا په ورانه کې ذخیره کېږي دا یو ناقصه ده. کله د ایجان په ناحیه کې چې په کم اندازه باندې په دې کې صورت نیسي چې دې ته موږ پیرینیوم وایو په دې برخه کې کله هګۍ بنده پاتې کېږي، کله هم په دې برخو کې بندې پاتې کېږي چې دې ته موږ او تاسو د پینس قاعده وایو یا روټ اف پینس ورته موږ او تاسو وایو. کله د بطن په ساحه کې بنده پاتې کېږي په ګېډه کې چې 15% واقعیت چې دا په بطن کې هګۍ پاتې کېږي. کله هم داسې چې د انګیونل په ساحه کې موجود اوسي چې په 80% واقعیاتو کې په سطحي شکل باندې په انګیونل برخه کې لیدل کېږي او په 15% واقعیاتو کې د انګیونل کانال د تنګېدو د وجې څخه په دې کې پاتې کېږي او بالاخره ناروغ چې د انډرسټینډینګ ټیسټس او یا د اکټوپیک ټیسټس سره مخامخ کېږي. که چیرې یو ناروغ په انډرسټینډینګ ټیسټس یا کرپټارچیډیزم باندې اخته اوسي د ډېر وخت لپاره دا ناروغي کېدلی شي چې بې عرضه اوسي. تر 2 کلنۍ پورې یا په اعظمي ډول د بلوغ څخه مخکې څو پورې چې ناروغ بالغ شوی نه وي دوی کې هېڅ اعراض او علایم نه لیدل کېږي. د دوی جوړېدل چې دی اصلاح کېدل چې د جراحي عملیې د اورچیوپیکسي په واسطه باندې چې اورچیو د آرک د دغې د هګۍ یا د ټیسټس په نوم باندې د یوپیکسي په خپل ځای کې اصلاح کول دي. که چیرې اورچیوپیکسي په واسطه باندې اصلاح شو کوئی ستونزه به نه وي،
که چیرې اصلاح نه شو او دا هګۍ پورته باندې پاتې شي نو په ناروغانو کې اقامت منځته راځي چې د انفرټیلیټي او سټرلیټي په نوم باندې یادېږي. سټرلیټي موږ تاسو دې ته وایو چې که چیرې یو ناروغ یو ښځه او خاوند د یو کال یو ځای ژوند تېرولو څخه وروسته بیا هم په دې باندې ونه توانېږي چې دا ښځه حمل وکړي، چې اکثرا دا د ټیوبونو د لایګیشن یا د بندېدو د وجې نه یا که ښځې هایسټیکټومي کړی اوسي یا نور مختلف ستونزې. انفرټیلیټي هم د اقامت یو ډول دی چې که چیرې حمل هم خلي خو لیکن دغه حمل چې دی په ژوندي شکل په سالم شکل باندې نه تولد کېږي او بالاخره د ایبورشن یا د سقط په شکل باندې زیان کوي او د منځه ځي. که چیرې په دواړو طرفونو کې هګۍ دوه طرفونو کې هګۍ نه راکوزي شي نو ناروغان زیاتره د سټرلیټي سره مخامخ کېږي چې دې ته دوامداره اقامت ویل کېږي. او که چیرې په یو اړخ کې هګۍ راکوزه شوي وي او بل کې نه نو ناروغان د انفرټیلیټي سره مخامخ کېږي، یعنې معنا ده چې حمل به صورت نیسي خو بیرته به د منځه ځي، سالم او صحتمند به نه وي، د سپرم مقدار به کم وي، د سپرم موټیلیټي به کمه وي. داسې نو که اصلاح نه شي انفرټیلیټي او سټرلیټي پکې منځته راځي. دوهمه خبره که چیرې انډسینډینګ ټیسټس اصلاح نه شي انګیونل ساحه کې فتق یا چوره جوړوي چې هغې ته موږ تاسو انګیونل هرنیا وایو، یعنې په انګیونل ساحه باندې فشار راځي او د هغوی فشي او پوستکی چې دیش کېږي او هغه مواد چې دا د پوستکي پورتنۍ برخې ته راوځي. او دریم اختلاط یا خطرناکه حادثه دا ده چې کېدلی شي دا په ملیګننسي او یا په خباثت باندې بدل شي چې د 30 نه تر 50 ځلو پورې د دې مقدار به زیات شي. په دې شکلونو کې موږ تاسو ته سپرماتوجینیک حجرې ښکاره کېږي، سیمنیفرس ټیوبول تاسو ته ښکاره کېږي، غاړو کې استنادي حجرات یا سرټولي سیل تاسو ته ښکاره کېږي، دلته هم انټرسټیشل سیلز یا لایډیک سیلز بین الخلالي حجرې دي هغه هم تاسو ته ښکاره کېږي. او په دې بل شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي چې بین الخلالي ساحه کې فیبروزس یعنې یو اب نارمل شکل دی انټرسټیشل فیبروزس، او د ټیوبولونو په شاوخوا کې هم فیبروزس لیدل کېږي. د دې شکل سره تاسو دا شکل مقایسه کوئ چې یو اب نارمل شکل دی. او جرم سیلز چې دي دا هم پکې کم شوي، تاسو دلته وګورئ چې جرم سیلز څومره ډېر زیات دی او دلته وګورئ چې جرم سیلز څومره کم شوي دي. او لایډیک سیلز چې دي یا انټرسټیشل سیلز دي دوی پکې زیات شوي دي چې د فیبروزس سبب هم ګرځي.